بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 8. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماته وبعد. طالبانو پرون ماتا سیتا استاسی په عالی خدمت کې عرض کړو چې بساطعی حججه کې د حججه په دې ضمیر کې دوه احتمال دي، یا خو يرجعو الى ذات الباری عز وجل وجل جلاله، او یا يرجعو الى ذات حبیبه یعنی الى حبیب الباری عز وجل وجل جلاله. او بیا مې درته دې کې احتمالات 4 بیان کړیو چې که اول احتمال والی نو بیا مې اضافت کې 2 احتمال دي، یا اضافت د ساطع حججه ته د قبیله د اضافت د صفت نه د موصوف ته، یا اضافت په معنی د من دی. درته مې ویلو کنه. او کدا ضمیر د حججه راجع کی الی حبیب الباری عز وجل جل جلاله، بیام د غدو احتمال دی، یا اضافت د ساطع حجج ته او د واضح بینات ته د قبیله د اضافت د صفت نه دی خپل موصوف ته، یا په معنی د من دی. سلور احتمالو کنه. درته مې ویلو چې انصب او الیق او احرا په دې مقام سره احتمالات 3 دي د دې 40. هغه سلورم احتمال رکیک دی، ضعیف دی، او ځان نه مې دغه نه دی ویلي. دغه احتمالات چې کم درته ما پرون کم تقریر کړو، حاشیه د رمضان افندی وګورئ، او بیا چې ما درته ویلو چې دغه 3 انصب او احرا دي او دا یو رکیک دی، نو په دې د رمضان افندی حاشیه لګیدل د شرح عقاید، او بیا په حاشیه د رمضان افندی لګیدل د مولانا نعیم احمد ناغلان دغه احتمالات 4 او دغه وضاحتونه کړی دي. زما خبره باندې پوښوي کنه. اعلم ان الاحتمالات ها هنا 4 لان ضمیر مغه تقریر به نظیری کړی دی. په خبره باندې پوښوي راځه ورپس. وعلى آله او په آل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دمسی الکوایا درود و سلامی. عبدالعزیز فرحاری لیکلی دی، صاحب د نبراس. ذکر الآل فی التسلیة علی النبی علیہ السلام سنت ماسورت. په نبی علیہ السلام چې درود وی هغه کې د اولاد ذکر کول دا یو منقول سنت دی را روانه منقول کړي شوی طریقه ده. او بیا و چې په ډیره حدیثو کې دا ثابت دي چې صحابه نبی علیہ السلام ته وی چې پتا سو باندې درود شریف څنګه وایو. مبارک ورته وی قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ګوره په صلات کې ذکر د آل د دراغو، او کته وی چې بیا د محدثین ول اکتفا کړی دا. موږ کمشکات ګورو، ک ترمذی ګورو، ک نور کتب الحدیث ګورو، الترازی صلی الله علیه وسلم و آله نشته دي. عبدالعزیز فرحاری صاحب د نبراس په دې موضوع جواب کوي او فرمای چې اما اکتفاء اهل الحديث بقولهم صلی الله علیه وسلم. ودا چې محدثین اکتفا کړی دا چې هغه صرف وی چې صلی الله علیه وسلم، دا ولی فلل اختصار هغه د اختصار د وجنه چې هغه په صدد د لیکلو د غټ کتاب کې نو بس هغه بس اختصارا دا تر کړی دی. او یادا او بإرادة انهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كنفس واحده فالصلاه عليه صلاه عليهم. او یادا چې دی وی چې دا اولاد د نبی له سلام د نبی له سلام دا سې دی لکه د نبی له سلام د خپل ځان د خپل ځان. نو چې په د مبارک ویلې شو نو په د درود په اولاد درود دی دا داسې ته یو تعویل کړی دی.
او بعضی کسان دلته بیا یو روایت ذکر کوي او هغه روایت دا ذکر کوي چې یاره من صلی علی ولم یصلی علی آلی فقد جفانی، چا چې ما باندې درود ویلو زما په آل و نه ویلو ما سره جفا او ظلم وکړو نبراس ولوی فلم یصح، دا صحیح نه دی دا حدیث ورسېدلی. او بیا لیکلی دی چې یاره وخت لفه فی الآل المصلی علیهم، دا پکم آل چې درود ویل کیږي دین سوک مراد دی، نو دی کې اختلاف دی. نو ویلې شوی چې دا بنو هاشم دی، بنو هاشم تینا مراد دی، او چا لیکلی چې دینا مراد اولاد د دی، او چا ویلی چې مراد تینا فقها و مجتهدین دی، او چا ویلی چې مراد تینا اتباع دی، او صاحب د نبراس وی چې دغه مختارم دی. زما دی خبره باندې تاسو پوښوي که پوه نه شو؟ نو اقوال پکې ګڼ راغلي دي، ښه سره راغلي دي، ګڼ راغلي دي. زمونږ امام صاحب وی چې دینه مراد بنو هاشم دی فقط، او بعضی مالکیان هم دا قول کړی دی. شوافی وی چې مراد تینا بنو هاشم دی او بنو عبدالمطلب دی، دا دواړه مراد دی. او مراد د بنو هاشم نه هغه څوک دی چې د آقا علیه السلام مدد یې کړی، نو ابو لهب تینا ووتو، هغه بنو هاشم کې رانغی. او هر چې بنو عبدالمطلب دی نو هغه عام دی، د ده مدد یې کړی یا نه کړی. او چا ویلی چې مراد د دې آل نه ازواج مطهرات دي او بنات طاهرات دي او اولاد د دي او خدام د دي او اتباع دي او فقها دي او مجتهدین دي. او چا ویلی چې نه کل مؤمن تقی، هر مؤمن تقوادار دا اولاد کې داخل لې. په خبره باندې پوښښ کنه. او دغه روایت د انس رضی الله عنه دی چې نبی له سلام نه تاسو نه آل د نبی له سلام بارک چې دین څوک مراد دی، مبارک ورته وی کل تقی، هر یو تقی. بل روایت کې وی چې کل مؤمن، خود دواړو سند کې ضعف دی، ضعیف دی. او تاسو تمایلو چې ضعاف فضایلو کې، مناقبو کې، ترغیباتو کې، ترهیباتو کې دا چلیږي، مقبول بالاجماع دی. عبدالعزیز فرحاری صاحب د نبراس په دې بیا فرمایي وها هنا نکتتان شریفتان، دې ځکه یو دوا شریف نکتې درته بیانو. الاولی یو پکې دادا چې لا يجوز تسلیه والتسلیم على غیر الانبیاء استقلالا عند المحققین من اهل السنه والجماعه. د اهل سنت والجماعت د محققین په نسبت دی صلات او سلام د انبیاء علیهم السلام نه غیر استقلالا په بل چا باندې ویل دا ناروا دي، خلاف للروافض. دې مسله کې روافض ته خلاف ثابت دی چې هغه د اهل سنت والجماعت سره خلاف لري. فإنهم يصلون ويسلمون على أهل البيت، ځکه هغه درود او سلام وایي په اهل بیت د نبی له صلوات و سلام باندې. محتجین هغه استدلال نسی بقوله تعالی، هغه وی چې ګوره په غیر نبی باندې صلوات و سلام ویلې شوی دی، وی ته نه ګوره چې څوک د مصیبت په ټیم کې صبر کوي. الله وی اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. حدیث نه استدلال کوي. او ته نه ګوره د خلک جندو باندې سلام نه جی السلام علیک، په دې سلام ته نه جی. نو صلات د قران نه ثابت شو لغیر النبی، او سلام دا د پجوندو جو سلام چې د دینه ثابتېږي، او دا چې په مړ وی چې السلام علیکم یا اهل القبور وی دینه ثابتېږي. موږ ورته وایو چې ګوره ولنا اولا ان بعد الشيعه، بعض شیعاګانو ادعت النبوه فی ائمه اهل البيت، هغه دولس امامان د اهل بیت جدي شیعاګان هغه تسکی د نبوت عقیده ساتي. یو سوره جوړان دي د اختر چټیانو کې یو کس راغو او زمونږ دغه د بعض خلکو سره چې کوم مسله و دي کې ما سره خبرې کولې او ځان د سم مصلح کار کولو، تاوی چې دا ډیر مصلح سړی دی، مې هم ډیر قدر او احترام وکړو او خیر خول عنان مې ورسره وکړو. ځان سره توفق یو دوه رسالې وروړې او په هغه رساله باندې دغه شی تقریز او دغه موجود دی، یعنی دی په دې کې اچولې چې دی تصدیق کړي دی او د دې سترګو نوخ کې د دې دا شی کرا کړي دی.
او هغه چې ما اړول هغه چې لاړل او اخر ته ورغم نو اخر کې یو عنوان لګولیو چې 14 معصوم ائمه کرام سورلس معصوم امامان د اهل بیتو نو ما غلکانو ته ویل چې کاش کې دا مې د مخ کې کتلې مل د شیعاګانو بچیو سګور دا اوس دی امامانو ته د اسمت عقیده ساتي کله د نبوت عقیده ساتي بیا وي مونږ نه د ساتلې مل د یو سګوري نو دا حل وي او کته سي ګوګل کې دا ورک چې 14 معصومین د شیعاګانو پیجونه بدل ترش د شیعاګانو بیانات دغي ټیټلې دا دغي عقاید دي د شیعتوب دی او دا دی ساتي خو دا مونږ نسواران ورته مخې ته موجود دي سترګو کې ورته سترګې چې خلکو ته غي نو چپ دي دا باج زمون سیفیانو دا باج اهل سنت داسې خوشبین دي ته هم بریلیانو پدې شوی ته هم دی پدې شوی نو ته غي نه خبرې یاغي څومره پلیته قید ساتي څومره ګندا قید ساتي د اهل سنت څومره په خلاف روان دي چې دومره نران وي ما خو لزل دعوت کې خوشراشي خوراشي خوراغله به یادي وسره شي کنه نو کابلیانو خبره هغه وی فيه ما فيه فتدبر ولا تكن من الغافلين فتكن من الغازرين اور زیدلی نو راځه ورپسې نو دغه سلفنا صلات سلام علی غیر النبی منقول ندی نو چې ندی منقول نو فلزمنا خلافهم د شیعاګانو مخالفت په موږ لازم دی صاحب د نبراس وي بل خبره دادا وثانیا ان هذا فی عرف السلف د سلف په عرف کې صلات سلام من شعار الانبیاء فلزم التخصيص بهم د صلات سلام تخصیص انبیاء پورې خاص دی بل چاته نشي ویلې کما لا يجوز لکه څنګه چې د نبی له سلام بارک کې نشي ویلې چې النبي عز وجل وان كان عزيزا جليلا اگر چې نبی له سلام عزتمندم دی او ډیر لوی بزرګم دی خو عز وجل د خاصه د باری تعالی ده دانه چې ته وی چې صلوات و سلام مانه خو ټیک ده کنه علی علیه السلام او علی صلی الله علیه وسلم نو رحمت الله دی او سلامتی دی نو مانه خو ټیک ده نبی خو په سبب چې محمد عز وجل او که څوک درته وی چې داسه کې نو ته وی چې ولې مانه خو ټیک ده عز عزتمند او جل بزرگ دی نو مانه خو ټیک ده خو لګ دی ته ګوره چې دا خصوصیت د چا دی د چا خاصه ده ته چاته ورکی او سلف دا غسر ویلی دي کنه د یو سره ویلی او د بل سره ویلی دي نو چې سلف یو رنگ ویلی دي او ته پکې اوس د اخیره زمانه مجتهدین راغی تا ورګه بل سټیشن رونیو نو موږ خدا سټیشن نه مونږ دا خو بدر پسې موږ بل سټیشن کولاو او بیا ودی چیړو نو سټیشن به صحیح راکاږي زوړ سټیشن نه بغږیږي او زړې خبرې بیانې بیا به سمني او چې نه وي دی وکي نوې اپریشن بدر پسې راځي چې بیا دې نه وکي بیا به نوې اپریشن در پسې بل راځي الګ پښتو باندې پیږي کنه نو دا دې نبراس بابا په دې باندې لګېدل اوس دلته یو مسله بل ده چې آل په اصل کې څه شی وو نو دې کې اختلاف دی آل په اصل کې د بازي په نسبت باندې اهلن وو اهلن نو دا ها بدل شو حمزه باندې خو علی خلاف القياس او بیا دا حمزه بدل شو په الف باندې نو اهلن آلن جوړ شو اصل کې سو حمزه وګوره حمزه باندې برسو ورکوټه زبر او فتحه اهلن نو هم بدل کا په حمزه الن شو بیا دا حمزه بدل شو په الف نو آلن شو الکه په نه شي پښتو باندې دلیل په څه دی دا اصل کې اهلنو وی یو شی چې اصل ته ګرځي اصل معلومه او تصغیر ترات کې تصغیر شي سکه لکه خپل اصل ته ګرځي نو مونږ چې د دې اصل وکړو اصل د دې اوهیل راتلو چې اوهیل راتلو نو مونږ پوه شو چې آل په اصل کې اهلنو تاسو پوه شوي کنه او بازی وی چی نا آل پاسل کی اهلن نو اولون نو واقع شو متحرک او ما قبل تراغ دمر غټ فتحه چې کله فتحه تراغ نو قاعده دا چې وو واقع شي متحرک او ما قبل جدا سي غټ فتحه راشي دا بدلیږي پس الف باندې
نو اولن آلن جوړ شو او دلیل په دې څه دی چې اصل اولن دی وی تصغیر اویلن راځي تصغیر سره راځي اویلن راځي او هیلن ناراضي او صحیح دا چې دواړه راځي دواړه صحیح دي ځکه د نحوی یو مشهور امام دی امام کسئی ورته وي او چې سمیت العربیه یو عربي د عرب کوه روانو او ویلی اویلن و اوهیلن کله به د آل تصغیر اویل ویلو او کله به اوهیل ویلو نو پته لګي دواړه صحیح دي ځکه مسموم من العرب دي او عربو کې بیا د عرب کوه د خالص عربونه دې سما شوی دا پدې پوښ بل خبره ده چې استعمال د کلمې د ال استعمال د کلمې د آل په کرامو کې راځي خدا کرام عام دي که په اعتبار د دنیا کرام او عزتمن دي او که په اعتبار د آخرت کرام او عزتمن دي لکه فرعون کرامو کې دی خو په اعتبار دنیا اما په اعتبار الاخره فهو فی الارذال بیا ارزالو کې داخل دی بیا کرامو کې نه دی داخل نو استعمال د کلمې د آل په کرامو کې راځي او هر چی استعمال د کلمې د صدې لکوایا د اهل له نغه عام دی هغه په دواړو کې راځي که کرام یو کارزالي لکه خلک وی اهل الله اهل بیت رسول الله او اهل حجام اهل حایک دام خلک وی نو که کرامی او کارزالی نو اهل عام وای زویا او آل خاص دا یو فرق شو بل فرق دا دی چې اضافت د آل دا مختص ته تر ذوی العقول و مذکرین پوری آل بچا ته مضاف کیږي چې مذکری او ذوی العقولی نو آل فاطمه نشي ویلې آل النبی ویلش آل عمران راغلی دی خو آل فاطمه نشي ویلې ټیک د ذوی العقول جملې نه ده خو مبارکه چې دا وایا مذکر نه ده ډیر مذکر ته نه قربان شه خو قاعده دغه سره راغلی ده په خلاف د اهل نو هغه اضافت مؤنثات تم کیږي اهل فاطمه ویلش نو د څه بیات کې چې په نسبت په درمیان د آل او د اهل کې د عموم د نسب و 40 نسبت د عموم خصوص مطلق دی الکه پونه شولې لګور ازیا اهل عام ما درته ویل کنه کرام او غیر کرام دواړو کې راځي او آل خاص او فقط کرامو کې راځي درته ویلو کنه نو فکل آل اهل او وليس كل اهل آل هر آل اهل دی خو هر اهل آل نه دی جو په دې باندې تاسو پوښوي کزه تاسو لګي آیم پوښوي په خبره باندې کنه دلته بیا ماته یو ملګری یو شرح را واستولې وي ته شرح قید وې دا په ګوره ناغه یو بریلی مولا لیکلی و او دا بریلی مولا نوم دی مفتی ابو اویس محمد یوسف القادری او د شرح نوم دی اغراض شرح قائد دا غدي ځکه پل بیخي کچیته کړي دي نو پل داسې کچیته کړي دي اغلی کلی دي وی ګورا وی دلته مصنف علامه تفتازانی وی آل او اصحاب دواړه جمع کا سوی والا آله و اصحابه وی دواړه جمع کا وی دا دې د پاره دې دا خبره ثابتې چې زه یوازې شیم نه يم چې فقط د آل ذاکریم بس اهل بیت یادوم او نور صحابه نه یادوم او وی دیم ثابته کا په دې الفاظ ویلي غلي چې زه یوازې نجدي او خارجیم نه يم چې فقط د صحابه ذاکریم وی بلکې دا ثابته کا چې زه اهل سنت والجماعت بریلویم د دواړو محبینو کې داخلم بریلویم وی شرقید مولا دا ثابته کا د دې د مثال دی چې يهوديان او نصرانيان د ابراهيم عليه السلام د ډیر رستو راغه يهوديت هم رستو جوړ شو نصرانيت هم رستو جوړ شو ډیر رستو جوړ شو او سبب يهوديان ویل چې هغه ابراهيم عليه السلام کو يهودي عیسایان ویل
چا خو عیسایو دسی کی سوا خبره باندې پیږي نو رب کریم ورته وایي چې وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده دا يهودیت و نصرانیت دا خود نزول د تورات او د انجیل نه بعد راغلی دی او دا خود یو دغه دواړه د غي نزول د ابراهیم علی السلام د پډیر کلونو باندې بعد کې راغلی دی نو تاسو هغه کسان یې حاججتم فيما لكم به علم چې هغه څه کې درته علم دی چې د الله محبوب دی تورات کې ښه صفت ګوري هغه سره دغه باره کې جګړې کوي او تحریفونه کوي فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم د ابراهیم علی السلام باره کې غټه کې علم نه لري دغه باره کې ولې جګړې کوي چې هغه تم يهودي او نصراني وای کوم وخت کې تیر دی تاسو کوم وخت کې پیدا شو رستو راغی او مخ کې سړی باندې دا ټاپی لګوي شرم نه درځي مړ یو غدیزي کې دا غلطي کړې ده ځان نه وایو راواله وګورئ اغراض شرقاید د مفتی ابو اویس محمد یوسف القادری کتاب دی په دې ځای باندې د لیکلي دی وې ده ثابته کا چې زه اهل سنت والجماعت بریلویم ورسېدلې شرقاید مولا بریلویت څخه کوي مړو دی بندیت څخه کوي ورسېدلې بلې دا خبره کړې ده وای چې وی اهل سنت والجماعت ول لام چې ورکی وي او اهل سنت و جماعت وی لفظن دي کې فرق نشته دی وی دي کې لفظن فرق نشته دی او بیا هم مجتهدین دي وی دي کې مرادن فرق دی ته دا وسوګوره وی د اهل سنت و جماعت نه مراد بریلی حضرات دي دا پاک د صحابو نبی له سلام په جزئی وی داته مراد دي چې الف لام پکې ونه وي او وی اهل سنت والجماعت چې لام سره والی وی دینه مراد دا دیوبندیان او دا ګستاخان وی داته نه مراد دی بل جک والے جک د پاسه جک هم په دې ځی باندې والے دي او دا ورته ما ویلو کنه چې کدا داسې شي چې دا دیوبندیان ځان ته ویني مونږ ځان ته نه وایو دین هغه مراد دي د قران کریم کې چې راځي یوم تبيض وجوه وتسود وجوهنا عبد الله بن عباس په وی یوم تبيض وجوه اهل سنت والجماعه لام سره وی نو تا خو ته دیوبندیان مراد کنه دا غي مخونه د قیامت کې سپین کوستاو هم دغه سی شرمېدلی ته چې هغه ته مراد دین او چې هغه ته مراد شو نو تا غوغي ته ډیره لوی فایده ورسول ځان دی غرق لیونی توري کسپینیا دا چرته چې ګوري کنه تفاسیر راواله الملل والنحل عقیدی کتاب دی غره راواله نبی رسول الله مو امت کې بدرې بیا فرقې جوړی یو به جنت تزي دوا یا به جهنم تزي تپوس کیږي دا یو چې جنت تزي دا بسو کی الملل والنحل کولو کا هم اهل سنت والجماعت لام پیوي او تاویل چې دینه مراد دی بنديان دینو جنتی فرقه دی هغه کو ځان دی هغه دوزخیانو کې واچول نو سب بلا در باندې شوی خودی دا لیکلی دی موږ ورته صرف وایو چې ستاده خبره مطابق بیا دا مطلب جوړیږي او دا جوړیږي نو دی له په غوسه ورځي زه خو یو سایل ما او در تناست موزن لاندې ملاس کړي دی تماشه د دواړو کوم نو یو ورکه نافله تولی بیا ول आवाज درکم چې دا سدي وي ولدي ذکر پرې دی نو بیا غوسه شي او کله راته بیا وابي وي او کله راته بیا بل سوي او کله بل سوي نو بے انصاف مولانو غلطي بدی نه لیکلي شرقید مولا ته بریلوي وي او کله وی چې نه اهل سنت والجماعت نه مراد دی بنديان او ګستاخان او دادي نو تاسو غړي وړي ته وي لیونه شوی کسب بلا در باندې شوی خبره باندې پوښوي بل دل تراشا والا آله و اصحابه یو خبره بلم نبراس والا کړی دا ای باز خلک وای چې حدیث پاک کې راغلی دی چې نبی له صلوات و سلام فرمای چې من فصل بیني و بین آلی بعلا فعليه کذا چا چې زما او زما د اولاد منس کې فاصله او جداواله په کلمې د علا را وستو اللهم صل علی محمد وعلى آل بنوي لکه شیعاګان چې اوري غوي اللهم صل علی محمد وآله وآل محمد وی علا نروړي ولی غوي حدیث کې دا راغ چې چا زما د اولاد منس کې په کلمې د علا جدایرا وستا فعليه کذا فقد داس لعنت دی وذابون لري
نو دا غزي کې د بریلی مولا هم لیکلي دي او د بنديانو هم لیکلي دي نبراس ولا هم لیکلي دي چې هو من مفتریات الشیعه د شیعاګانو افتراګانی ځان نه تړلې دا حدیث نه دی ويبتله الاحاديث الصحيحه الوارده في الصلاه اصحيح احاديث چې درود شریف باره کې راغلي لکه بخاری کې وتا سو ترش چې مونږه سلام مچول پتا سو معلوم کړي پیجندلې دي خدا صلات به در باندې څنګه وایو نو صلات ورته محبوب وای قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على پکیروړي نو هغه حدیث صحیح نه پته لګي جزا چا د اعلی خبره کړي ده چې چا منس کې اعلی روړه نو دا هغه باندې بداسې داسې وي دا چا د ځان نه جوړ کړي او شیعاګان د ځان نه جوړي کنه اور رسیدلې او واصحابه فصحابو د باندې دي هم وی اصحاب جمد صاحب دا لک اطهار جمد طاهر دا چاویلی چې اصحاب جمد صحیب دا لک اشراف جمد شریف دا چاویلی چې اصحاب جمد صحبن دا لک انهار جمد نهرن دا او چاویلی چې اصحاب جمد صاحبون دا لک انمار جمد نمیرون دا په پښتو پوښوي که پوه نشي وعلى آله په اولاد د رسول الله مبارک باندې دي هم صلات و نزول د رحمت واصحابه په ملګرو د مبارک باندې دي هم درود و سلامونه الکه پښتو باندې پوښوي که پوه نشي د ملګرو باندې دي هم داوی په ملګرو باندې دي هم سي صلات و سلام دی وی پوښوي کړه یو اصحاب دی یو صحابه دی نو اصحاب چې دی کنه هغه د نبی له سلام رفقاو ته هم اصحاب وي او کله د نبی له سلام رفقانو د بل چا رفقه وغي ته اصحاب ویلیش هغه عام دی او یو صحابه دی نو صحابه صرف د قال سلام ملګرو ته وي صحابه نو په صحابه د باندې دي همي صلوات و سلام هدات طریق الحق هدات جمد هادي لار خودن کی او هادیان رهنمایان او پیران دي پیر ستوي رهبر ته عربي کې سوي هادي ماته یو کسوي وي نغلط یو مولا دی وی ماته ویل چې حدیث پاک کې راغلي دي چې څوک پیر لورغه خدای به سلوي خرج منځ نه قبلې مل دي خبيث ته وایي چې ظاهر پسې مزه ته خو د نصوص ظاهر پسې روان او ظاهر پسې بیا غلط زی التا عراف او کاهن او د نجوميانو بارکه دا حدیث راغلی دی من ته عرافن راغلی دی هغه سوالو کې بیا هغه د دروغ پیشګویو کې او د باغی کې تصدیق کوي داغه 40 صباحن منځ نه قبليږي نو ته پیر سیب او د الله ولی د نجومی او د فالبینو او د کاهن سره برابرې دا کو تحریف کې په حدیث کې نو دا ورته کوم ځینه ثابتو نو ما خو دا خاصم ظاهر بین دی ملدا ورته قران نه ثابتو چې دا چا څوک چې الله گمراه کیږي داغه د پاره بیا پیر او ولی او مرشد نوي دا بیا بی پیری بی مرشدی بی ناصری وی کم زراغلی مل سوره کهف کې راغلی ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا او چاله رچ الله گمراه کی ته بنموزي دلرا ولی او مرشد دا خو چې خدای سو گمراه کړي دا ولی او مرشد ني مل دا ورته وای چې هغه ورته ویل ودا درته چا خو دي دي ته څه کې خو جواب وکړه فبهت الذي كفر پوښ په خبره نو صحابه ټول پیرانو ښا رهبرانو هادیانو وعلى آله پآل د رسول الله مبارک دم صلوات سلامی و اصحابہ د په صحابو دم صلوات سلامی هداتی طریق الحق چې هادیان دي د لارې د حق د لارې هادیانو ده او وحماته او داسه کې څنګه چې هادیانو د حق د لارې نو داسه حامیانو حامی
حمایت کوون کې حفاظت کوون کې د حق د لاریو او لار د حق صدا د اهل سنت والجماعت د پاک لار صحابو دي ته خلکو ته هدایت هم کولو او د دې لارې حفاظت او زب او دفاع حمایت هم کولو. رمضان افندی لیکلی دي هماته په ضمه د حاصره جمع د حامند او حامی ماخوذ د حمایت نه په کسری د حاصره ای حافظی طریق الحق محافظین او حامیان د لارې د حق دي هادیان او حامیان دي وبعدو د بعدو د پاره درې حالات دي او دا ظرف دی زمړه صفات ودی کی بیا راکاږو کجوندي اوس لګ کیسه ولګه تیز شيخه شرقایت سړی وی کلکی وی او خو وی او مخ کی ورستو هر اړخ پکې چیړي خوند او مزه کوي زړه متنګ وی ورستو ته ان شاء الله بیا پکې تفصیلات هم کوم او بیا ډیر هم وایو. نو کتاب د مولای کتاب دی نو چې دسی ساده ساده پتیریږي نه بلا شروع هی دی پښتو کې اردو کې بیا خپل ګوري ماته ولیکینه نو چې زړې وای چې سم خوندور خو وي کنه